والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے عاقلہ غوږ سماتا اے عاقلہ غوږ سماتا مرګې نه پرېږدي سړی خپل رضا ته ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبرجنو چې د کبره به یې نه کتل هیچا ته د اجل سواره په تخ بدل راشي ناګهانه به تالاشي وایم تا ته ناګهانه به تالاشي وایم تا ته په ژوندونې توبه وباسه رحمانه په ژوندونې توبه وباسه رحمانه چې قیامت کې شرمنده نشي الله ته چې قیامت کې شرمنده نشي الله ته چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړو چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړو تخت او تاج د شاهجهان نشلو پاتې د دولت نه یې کنګال قبر ته یوړو دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي ای رحمانه دا د ګل غوندې مخونه به فنا شي ای رحمانه مرد د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو مرد د یوسف غوندې جمال قبر ته یوړو او دانه چې د جانان غاړه مې په ګلو ښایسته کېږي دانه چې د جانان غاړه مې په ګلو ښایسته کېږي ګلونه مې جانان ته په کتلو ښایسته کېږي سبحان الله اوچته اواز سره دا خو به په دې بار کور کې چا نه اورېدلی دا به موږ جنت ته څنګه بوځي مینې سره ووایه سبحان الله چې څوک په دې پروګرام او د دې ماشومانو په دې ختمونو باندې خوشحالي هغه ووایي اوچته اواز سره سبحان الله تاسو ته پته شته یو ورځ اجي صاحب په ما ته داسې را روانه ده زما او ستا دا بدن به زیړ پیړ په تخته باندې دومره بې اثرې به پراته یو پردي خلک به دا کپړې به رانه وباسي دا واسکټ به وباسي او دا کمیس که نه ویستلی کېږي وایي کینچي راکوي زه به دومره بې اثرې پروت یم حاجي صاحب دا به چاته نشم ویلی چې دا جوړه مې بل هفته کې ځان له کړې ده دا راله ولې شلوي وایي تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو تا چې بل باندې د خاورو ډېرې جوړ کړو دغه شانتې به پتا هم واوړي خاورې اوازونه چې د بل د مرګي اوري دغه شان به ته د خپل مرګي هم واوري عجیبه رحمانه زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته او تلا خاندي یو زنده چې د مرده په قبر ورشي دومره بس دی نصیحت په دې دنیا زما محترمو اوس من او تاسو له الله موقع را کړې ده امام غزالی رحمت الله علیه لیکلی دی سوچ یو ځل ووایي سبحان الله ووایي سوچ یو ځل ووایي سبحان الله یوه خوله خاموشه پاتې نشي
وای د ځمکې نه اسمانه پورې ټوله خیلا د نیکیانو نه ډکه شي. زما محترمو په جنت کې یو ونه ده، په دې سبحان الله سره د الله پاکي بیانېږي، الله پې خوشحالیږي. موږ زنده‌باد او مرداباد سره عادت یو حاجي صاحب په دې راته ځان بدې نه ښکاري، خو چې سبحان الله وایو، الحمدلله وایو، سبحان الله وایو، الحمدلله وایو، پیسې راوچتو، پټکې وهو، د نبی علیه السلام د تعلیماتو مطابق زندگی تیرو، زنانو ته لپټه په سرولو کې ځان بدې ښکاري. وایي کم چې مې په پاک الله په پاک نبي ډېر ګران دی، نن هغه اسلام یتیم شو، ځکه مې زړه وران دی، ځکه مې زړه وران دی. نو مینې سره به سبحان الله وایي که نه؟ انشاءالله دا پروګرام د خوشحالۍ پروګرام او مجلس دی، فرشتو تشریف راوړی دی، الله خوشحاله دی. تاسو خوشحاله که خوشحاله نه؟ خوشحاله که خوشحاله نه؟ ستړي شوي خو نه که نه؟ ستړي شوي خو نه؟ جنت ته به ځو انشاءالله. څوک څوک جنت ته تلل نه غواړي؟ لاس اوچت کړئ. ګوره ویښ کښېنئ، ویښ. اوس به هم پته لګي، دا نہیں وہی تو نے میرے کانوں کو خوش کیا، میں نے تیرے کانوں کو خوش کیا. زمونږ دا ژوند ولې نه بدلیږي؟ هسې بس مولوي صاحب ته سر وړقو، منځ کې ذهن هم کور کی، خیال لري په دکان چوک بازار کې یو ځای بل ځای نه جي، د عمل په نیت باندې کینو انشاءالله. دې مولانا صاحب او د دې علماو د دې اکابرینو مشرانو عمرونو علمونو کې دې الله پاک برکتونه واچوي. وګورئ څومره غم دی ورسره. زما دا مقتدیان پرای راس باندې راشي، زما د دې مقتدي دنیا ښایسته شي، زما د دې مقتدي آخرت ښایسته شي، زما د مقتدي ٹینشن پریشانیاں نہیں ختم شي، زما د دې مقتدی دا بچے حافظ قرآن جوړ شي. حاجي صاحب دا وګوره دا ماشوم درې ماشومان الحمدلله هغې قرآن مجید ختم کړی دی، او د قرآن مجید په یو بسم الله باندې الله د شپږو کسانو بخښنه وکړي. صرف بسم الله د چاچا د دې ماشوم او د قاری صاحب، د دې ماشوم د مور او پلار او د قاری صاحب د مور او پلار په یو بسم الله باندې نو اوچت اواز سره به سبحان الله وایو، عمل په نیت باندې کینو چې انشاءالله سنا څه دا خبرې زمونږ استاسو په عمل کې راشي. یو شاعر وایي حاجی صاحب آسمان بھی ہو بادل بھی ہو بارش نہ ہو تو کیا فائدہ، قرآن بھی ہو حدیث بھی ہو عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. عمل بکو انشاءالله کو به انشاءالله اشاته ملګری انشاءالله نو یو بهم الله قبلې وي نو انشاءالله به وایو انشاءالله خوش د خوشحالي دو مقام دی. نو زما محترمو اوچت اواز سره سبحان الله وای چې دې سره د ملګری لګرا بیداری دانه چې د جانان غاړمي په ګلو خېسته کیږي، ګلونه مې جانان ته په کتلو خېسته کیږي، گلونه می جانان تا پکتلو خیسته کیږي. بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی، بلالو حبشیو سیدنا خلق بولی، هر طور په دغه خاورو لغړې دلو خیسته کیږي، هر طور په دغه خاورو لغړې دلو خیسته کیږي. او دانه چې مدینه گنی اول مدینہ وا، دانا چی مدینہ گنی اول مدینہ وا، یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیسته کیږي، یسربنا مدینہ شوا ستا پتللو خیسته کیږي. زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، زما درود سلام پزان منظور کا اے حبیبہ، عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیږي، عمل د درودونو پلوستلو خیسته کیږي. واجب الاحترام ارباب خاص و عام، علماء کرام، طلباء عظام او زما مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو، الله جل جلاله اما نواله په موږ او تاسو باندې بشماره احسانات او انعامات کړي دي. کچرته موږ او تاسو د الله جل جلاله دغه احسانات او انعامات شمارول وغواړو،
شمار بنکړلی شو. الله پاک دومره احسانات کړي، دومره انعامات کړي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي واورئ. وی کاش ما خپل رونه کتلی وی، کاش زما په خبره پوهیږي که نه؟ کاش ما خپل رونه کتلی وی. محمد رسول الله فرمایي صحابه عرض کی یا رسول الله موږ ستا رونه یې که نه؟ وی نه نه تاسو زما صحابه، تاسو زما څه؟ تاسو زما ملګري یې. زما رونه هر هغه څوک دي چا چې به زه کتلی یم نه یم او په ما به ایمان راوړی. الله اکبر. کم مقام الله را کړی دی، کم مقام. بیا فرمایي یو ځل مبارک وي هغه چاته چا چې زه وکتلم او په ما ایمان راوړو، اوه ځل مبارک وي هغه چاته چا چې زه کتلی یم نه یم او په ما به ایمان راوړی. زما محترمو الله پاک من او تاسو ته یو مقام را کړی دی. الله جل جلاله د جناب محمد رسول الله غونته کې عظیمه هستی الله من او تاسو ته را کړې ده، او بیا د قرآن مجید غونته کې بهترین کتاب، زما محترمو د هدایت کتاب، د انقلاب کتاب الله رب العزت را کړی دی. خو الله دې بیغ د دې ټچ موبایل وباسي، د دې موبایل له لاسه نن زما محترم آغا قرآن پا المارو کی گرد وحلے بند پروت ہیں. کم قرآن کی چیز منگ اوستاسو دا دنیا و دا آخرت خوشحالی دی، کامیابی دی، چین دے، سکون دے. نن چی منگ اوتاسو پریشانی منگ دا اللہ یاد پریخے دیں، منگ قرآن و مجید تشاکڑی دا جسے منگ اوتاسو کلن قرآن شروع کو اوری زمنگ پا جون کی با سکون راشی، خوشحالی با راشی. زمنگ بند کارون با اللہ روان کی. زما محترمو دا قرآن و مجید دا دا چا کتاب دیوائی؟ دا دا چا کتاب دیوائی؟ دا دا اللہ کتاب دے، دا کتاب اللہ ہم دے، کلام اللہ ہم دے. پٹولو کتابونو کی معزز کتاب قرآن و مجید، پٹولو پیغمبرانو کی اچت مقام والا، اچت مرتبی والا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفرمائی وی پٹولو امتونو باندی جنت تر حق پوری حرام دے ترسو زما دا امت پا جنت کے داخل شوے نہیں. پٹولو انبیاء باندی جنت حرام دے ترسو محمد رسول اللہ جنت کے داخل شوے نہیں. زما محترمو نن زمان زیاد تر ٹیم پا دے ٹچ موبائل کی تیری. ہاں نوجوان با سار کار للارشی خوش ماسخوتن راشی جب نمو موبائل لہو باسی خوب بم ورزی ستڑ استومان بم وی خو خام خواب پی ڈیٹا نیٹ با پی آن کی چاہو میسیج نہ دے کرے واتسپ تب ہم لارشی ٹک ٹاک تب ہم لارشی فیس بک تب ہم لارشی یو خواہ بل خواہ. زما محترمو قرآن و مجید آغا دا ہدایت نہ ڈک کتاب قرآن و مجید کہ اللہ پاک زمنگ اوستاسو دا جوان دا خیستا کولو طول طریقہ بیان کرے دا. خو زما محترمو دا سی سوگ نشتا. آغا یو زنانہ دا یو طرف تا چکم دے خاون ناستے بل طرف تا چکم دے معشوم ورطا جاڑی. نو دا زنانہ پا یو لاس باندے موبائل ٹچ موبائل آغی کی اختا دا او پا بل لاس باندے خپل بچی دا پارا پیڈر تیار کو. پیڈر خو پیجا نہیں کن معشوم جاڑی آغی دا پارے پیڈر تیار کو. نو پا دی یو لاس باندے موبائل تا گوری او پا بل لاسی پیڈر تیار کو ریوڑو نو آغا معشوم جڑل. نو زما محترم دا زنانا پا دی موبائل کے دوم را اختوا چی دا معشوم پا زی دا خاون خلقیا پیڈر وردن نکو دا سی. نو دا زمانگا حال لے. زما محترم سار سترگی کلاوی گیم پا موبائل او دا شپی سترگی بندی گیم پا موبائل. خیال لی دے دا سنگ زندگی شوا، دا سنگ زندگی شوا. زمانگ با سنگ پریشانی اللہ ختمی، زمانگ با سنگ پا دی کور کی خیرون برکتون رازی، سنگ با انگورین دخپل خواخ نظارو قربانی گی، خواخ دخپل انگورینو نبزارو قربانی گی. کم کور کی چی منزون قضا کی گی پا کم کور کی زمان محترمو قرآن بند او دا موبائل استعمال زیاد. زمان آئندہ نسل اگوری کم طرف تروان، کم طرف تروان دی. مور و پلار چی بچی تا سوئی
مور او پلار چې بچی ته سوی دا بچی هغه نه کوي، مور او پلار چې سکی دا بچی هغه کوي. په اشاره باندې پوه شئ؟ مور او پلار چې بچی ته سوی دا بچی په هغې باندې عمل نه کوي، خو چې مور او پلار سکی دا بچی هغه کوي. زما محترم تاسو به د ماشوم ته کتلی، اکثر دا ماشومان د پلار یا د مور چپړ یا چولې هغې کې ګرځي. دا ولې؟ دا خپل پلار یا مور په دې چپړو کې کتلې ده. نو دې وجې نه درخواست کوم د خپلو ماشومانو مخامخ موبایل استعمال مه کوئ. بچې به شاته ولاړي او پلار به چې کم دی موبایل کې به ډراما یا به یو فلم یا به داسې یو ویډیو راړولي چې هغه زما محترمو د دې بچي په تربیت باندې خراب اثر کوي کنه. الحمدلله دی علماء لدی الله اجر عظیم ورکی، غریبانان ستړي ستومانه زندګۍ نه هر ځای کې واز او نصیحت دغه جړه فریاد په هر ځای کې زما محترم دا من کو چې خپل بچو ته دین وخایه. جسه زنانو ته دین وخایه، کدی زنانو تم دین اون خودو بچو تم دین اون خودو. هغه ورځ یو سپینګیری بابا را روانو په مخ باندې 15 ګوتې چاپ وي. بابا دا ولي وای زوی را باندې گزار وکوي. دا د قیامت علامات دي که نه دي؟ دی که نه دی؟ دا وجه صدا زما محترمو منگ بچو تا نکا مکا نکو کنا، منگ بچو تا دین نخایو کنا. نو چلو نن عزم کو انشاءاللہ خپلو بچو تا بدین خایو انشاءاللہ. چا خپل بچی قرآن تا نیکینولی قرآن تا بے کینو انشاءاللہ. زما محترمو دا یاد ساتی یاد ساتی یاد ساتی دا دی معشوم دا پارا با اول تا دا بہترین مور انتخاب کے. دانا چی چا دی چا سر دی نکاح اکڑا سوک دی راواده کڑلا نا دا مور دا دی معشومانو دا پارا اولنی مدرسه دا. مور چی ٹکوی معشومان با ٹکوی. زما محترمو دا سی خزب کور تا نراولی دا دی خپلو بچو دا پارا خوار پڑکا دا کور ورکا بیدرکا دیوال سرکا چمپرکا چرتا لاړه چرتا نرالا دا سی خزی بکورونو تا نراولی دیندارا تقوادارا پرهیزګارا دا سی زنانا. بیا زما محترمو اللہ رب العزت بیدا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ غنتا کی ہستینی ستا پا اولادہ کی پیدا کی. بزرگان مفسرین مجتہدین محدثین اللہ پاک ستا اولادہ کی بدا سے خلق بیا پیدا کی. نو زما محترم دا مور انتخاب دا خپلو بچو دا پارا دا بہترین و حیادار و دیندار مور انتخاب کول. ہاں خپل بچی دا پارا رشتہ کے نو دا آغا خلقو دا آغا جنی خائص تا مگورا مالداری تا مگورا دینداری تا گورا. نن زیاد تر وی الگ چے ماشاءاللہ دیر خک کاروباری دیں، لیکن زما محترم پا اللہ قسم وی سوچ دا اللہ نہ یریگی دا دی خلقو نتاسو میں یریگی. نو خپلو بچولم پداسی سے کی رشتہ کول ماحول اثر وی خواخ اسخر کر استادا بچے زی نو کدا خواخ اسخر دا کور ماحول جوڑ نہیں کستادا بچے ہر سمر اپلاتون و خسڑی کنا نو دا اسخر دا کور دا ماحول دا وجہ نوا استادا بچیم بیلا رشید آیات ساتے بیدا الگ دا کور زما عزت مندو لوخم خرسی دا خپل خزی سونم خرسی او بیا زما عزت مندو آئی سونا چر سونا دا آیات ساتے دا سدیر واقعات منگتا مخی تراغلی. نو درخواست کوم چې خپلو بچو ته دین اوخائے قرآن اوخائے. قرآن و مجید یو انقلابی کتاب دے وی بچی تا دین اوخایا دا نوری طول خبری وا دا دین ستا بچی تا اوخائی. دا یاد سات دا یو پلار دری زامن دی او دی پلار دی دریوانو تا عظم نیت کرے دے چی دی دریوانو لا یو نا ڈاکٹر جوڑم بل نا پائلٹ جوڑم بل نا وکیل جوڑم. نو دا خزور سر پا جنگ شوالا چی زم مور مکنا زمام سا حق جوڑی گی تا تینا ہر سا جوڑے خدایو بچے مالا رکھ. زا تینا عالم جوڑم تا تینا چی سا جوڑے تینا جوڑ کا خزد دا اخپل بچی نا سا جوڑم عالم جوڑم و تاوی ٹک دا. زما محترم و مختصر ویم یو نا ڈاکٹر جوڑ شو بل نا وکیل جوڑ شو او بل نا عالم جوڑ شو. مور دی اخپل خاون تاوی دا دی الکانو دا مور خزا خپل خاون تاوی رازو اس با امتحانو کو چی تاو گٹلا کماو گٹلا تاو گٹلا کماو گٹلا
زما محترم ټول ډاکټران اوس داسې نه، ټول وکیلان اوس داسې نه. اوس الحمدلله دین عام شو. الله پاک چې کوم دی د دین هواګانې پوره دنیا کې وچلولي. نو اخاون خپلې ښځې ته وایي چې دا امتحان به پې څنګه کوو؟ وایي زه پې کومه که نه، دې ښځو له ډېر ښه چل ورځي که نه. نو زما محترمو دې زنانه خپل سر وتړلو، دا یختې داسې ګډ وډ کړه. خپل خاوند ته وویلې چې ته هغه کمره کې کښېنه او دا دروازه لږ شان کولاو کا او هغه ځای نه تماشه کوه. اوس د وکیل صاحب د راتلو ټایم هم دی، ډاکټر صاحب د راتلو ټایم هم دی او د مولانا صاحب د راتلو ټایم هم. بهرحال چې کله وکیل په دې کې راغی، د مورې سر تړلی دی، یختې ګډ وډ کړي دي او وکیل ورته وایي ولې مورجانې؟ وایي بچیا تا ته پته ده زه اوس بوډۍ شوم او دا پلار دی همغه شان د پیغلتوب هغه د ناویتوب هغه نخرې پیښې رانه غواړي او وی والم او چې کم دی داسې هغسې. نو دا وکیل ورته وایي مورې دې پلار ته به مې ووایې چې د سړي بچی به شي، ورنه داسې دفه به در باندې کټ کړمه د تورو تمبو شاته به پروت وي، څوک به دې تپوس هم نه کوي. پلار خو چې دا خبره واورېده وایي چې هلکه تا باندې ما دا دومره خواري دې ورځې دپاره وکړه، ته به اوس ما د تورو تمبو شاته کې. ټول داسې نه دي. اوس الحمدلله ډېر خلک وکیلان ډاکټران د خپلو والدینو ډېر خدمت کوي، خیال ساتي. زما محترم په دې کې ډاکټر راغی. چې کله ډاکټر راغی مورجانې دا ولي؟ و بچیه تا ته پته ده زه اوس کمزورې شوې یم او دا پلار دی چې کوم دی همغه شان هغه د ځوانۍ نخرې پیښې رانه غواړي او هغه شان زه کولی نه شمه، اوس یې ووهلمه او دا قسمه قسمه کنځل یې راته کوي او تکلیفونه راکوي. ډاکټر ورته وایي مورې دې پلار ته به مې وایې چې د سړي بچی به شي، ورنه داسې ستنه به درله ووامه چې بیا به نشه پروت او د سره به په هوش کې نه راځي. پلار یې دا خبره مو واورېده چې ښه تا باندې پوه شوې ته ما دې ورځې دپاره ډاکټر جوړ کړي، اوس به ما له ستنې وې. خو به هر حال په دې کې مولانا صاحب راغی. چې کله مولانا صاحب راغی مورجانې ولي؟ وی بچیا اوس زه کمزورې شوې ما. دغه ټوله خبرې مولانا صاحب ته مو کا. مولانا صاحب خو دا ټولې خبرې قرآن ویلی حدیث ویلی. هغه مور ته وایي مورجانې ته خو زمونږ مورې، خو د هغې ښځه یې، د هغې بیبي، د هغې په تا باندې ډېر حق حقوق دي. که خاوند ونه بخلې مورجانې الله دې نه بخي. مورجانې وایي که د خاوند دا ټول بدن د پولو د دانو نه ډک شي او هغه وینې ځوي ته په دې ژبې سره داسې راپاک کړي که نه بیا هم د خاوند حق نشي ادا کولی. یو زناور راځي الله رسول ته سجده کوي او هغې نه بعد الله رسول د هغې مطالبه پوره کوي. صحابه عرض کوي یا رسول الله چې یو زناور تاسو ته سجده کوي بیا خو موږ زیات حقدار چې تاسو ته سجده وکړو. الله رسول فرمایي نه 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 نه، که د الله نه ما سوا بل چاته سجده جایز وي ما به زنانو ته حکم کړی وی چې خپلو خاوندانو ته سجده وکړي. خاوند له الله یو مقام ورکړی. مورې خاوند مه خفه کوه. زما محترمو پلار یې دا خبرې واورېدې، دننه نه راووتو او دغه عالم مولانا صاحب له غاړه ورکه او خپلې ښځې ته وایي تا وګټله ما وبېله تا وګټله ما وبېله. نن چې الحمدلله زه تاسو ته په دې منبر باندې ناست یم، دا زما د مور و پلار هغه خوارۍ وي، هغه محنتونه زما نیکه دی الله پاک ستاسو د مشرانو سره وبخي. د دعوت و تبلیغ د برکته الحمدلله زمونږ والد صاحب اول خپل ایمان جوړ کو، زما عزتمندو دین زده کو، هغې نه بعد په خپلې بیبي باندې محنت شروع کو، په بچو باندې محنت شروع کو، په انګورینو باندې محنت شروع کو. ہاں قرآن کی اللہ پاک سے فرمائی یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا. تاسو خپل ځانونه او خپل اهل و عیال د جهنم د اور نه بچ کړئ او جنت نو والی جوړ کړئ. نو زما محترمو زما والد سے محترم تبا زما نیکه دا پیغور ورکولو ته خو دې تبلیغونو پسې ورکې خو ستا دا بچي به لوفران شي، تامین بشي، دا بشي، هغه بشي. نن مالا افسوس راځي کاش زما نیکه ژوندی وی او نن دا بهار کتلی وی زمنګ په کور کې زما د والد سے بچو کې شپږ علماء کرام الله پاک پیدا کړ. ہاں د دعوت و تبلیغ د برکته الحمدلله نن زمنګ کور د دین مرکز دی. زما محترمو
زما والد سے قربانی نوے ور کړي زما والدی قربانی نوے ور کړي زمنګ والد سے محترم په علماء باندې په جماعتونو باندې په مدارس باندې په طالبانو باندې هغه خپل مال زما عزتمند قربان کو دا هغه خدمت شروع کو الله پاک په انعام کې ورتا په بچو کې شپږ علماء کرام الله پاک ورک हाँ زما محترم لئن شکرتم لازیدنکم د کم نعمت چې شکریا ادا کیږي هغه نعمتونه الله زیاتی او چې نعمت نا شکرې دی وکړه الله وی ولئن کفرتم ان عذابی لشدید بیا زما عذاب ډیر سخت زما محترم په دې طالبانو باندې خوشاله که خوشاله نه خپل بچی به حافظان عالمان جوړوي ان شاء الله بچو ته دین خای ان شاء الله ما خو تاسو ته در ختم کړه کنه تاسو خو چې نن دا د یو او د بل اعلان اوري کله یو اجاڼی وفات شي نورو زنانو ته پیغام پریدي زلاړم تاسو تیارې کوئ کله یو نوجوان وفات شي نورو نوجوانانو ته پیغام پریدي زلاړم تاسو تیارې کوئ دا سیده که نه ده دا سیده که نه ده زما محترمو وی اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بہارا ہر اکلے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹا سارا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے زما محترمو پا اللہ قسم نن اللہ موقرہ کڑی دا پتہ نہ لگی سمرہ ساگانی زما استا باقی دی کله به مرګ راځي د مرګ هیڅ پته نه لګي د مرګ دپاره تیارې کول غواړي تیارې کول پکار دي اینما تکونو یدرککم الموت الله قرآن کې فرمایي اے په لوی لوی محلاتو کې ناستو خلکو واورئ تاسو ته به مرګ راځي قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم د کوم مرګ نه چې تاسو منډې وهئ دغه مرګ تاسو سره ملاقات کوونکی دی हाँ یو مولانا صاحب خوب ګوري او په خوب کې زما محترم قبرستان یې وکتو چې اچانک دا ټول قبرونه وشلیدل مړي تینا رابار شو خو چې کله تینا مړي رابار شو نو په دې مړو کې یو بابا یو سیټ ته ناست دی ښه اطمینان او سکون سره نور زما عزتمندو خلک لګې دي دا هیري او قسمه دا شیزونه ځان له راغونډوي او واپس قبر ته دننه کي وی ما د دې بابا نه تپوس وکړو چې بابا ته ولې چې کم دی دا شیزونه نه راغونډې تا ته د دې څه ضرورت نشته وی نه ما ته د دې هیڅ ضرورت نشته توجه شته وی ما ته د دې ضرورت نشته وی ته زما علاقې ته فلان کې کلي ته لاړ شه او هلته زما د بچي دکان دی دای نوم دی داسې حساب سره چهره ده لاړ شه هغې سره ملاقات وکړه بیا به تا ته پته ولګي ځان دپاره مخکې چې کم دی کار کړی دی میټر مې شروع کړی دی خپل ځان پسې میټر مې چالو کړی زما محترم وی سار را پاسېدو سره چې لاړم هغه علاقې ته هغه نوجوان مې را پیدا کو او هغه نوجوان یو دکانو په هغه دکان کې زما عزتمندو لکې دی دکانداریم کوي او دا شونډې خوځېږي دکانداریم کوي ګاک له سودا م ورکوي او شونډې خوځېږي ما تینا تپوس وکړو بچیا دا شونډې دې رپېږي دا ته څه وی حضرت وی دا دریم کال دی زما والد سے وفات شوی دی او زه حافظ قرآن یم او چې سار راشم دکان ته وی قرآن مجید شروع کما او چې ماسخوتن دکان بندوم قرآن می ختم کړی او خپل پلار ته صدقه کما زما محترم درخواست کوم په خپل ژوند باندې داسې خلک تیار کوي چې زما استاد وفات نه بعد هغې چې کم دی لاس اوچتوي یو سپاره یو رکو تلاوت کوي او یا الله د دې د برکته زما پلار یا الله د هغې مغفرت نصیب کا یا الله د هغې بخنه نصیب کا یا الله قبر ورته د جنت د باغیچه وګرځوه دعا کوي در پسې زما محترمو په ایمان ووایې هوښیار انسان هغه دی چې وایي د مرګ نه مخکې د مرګ دپاره تیاری وکړي دا سیده که نه ده